د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان لخوا د نورو ضلعو د ترقیاتي منصوبونو فنډونه خپل حلقې ته منتقل کولو انکشاف شوی دی چې لوجه په دغه ضلعو کې جاری ترقیاتي منصوبو کار جاری ساتلو اثر یا بندیدو خطر پیدا شوی دی. په دې سلسله کې د خیبر پختونخوا محکمه پلانینګ اینڈ ډیولپمنٹ او خزانه لخوا د روانې میاشتې یعنی مارچ کال 2019 په 9 نیټه جاری شوی دستاویز تر مخه د کال 2018-19 سالانه ترقیاتي پروګرام مختلف شعبو کې د فنډز په تقسیم نظرثانی شوی ده. د دستاویز تر مخه د تعلیم، صحت، لوکل ګورنمنت، سکو او بخور، خوراک، سړکونو، خزانه، قانون په شمول نور شعبو لپاره د 1.1 کروڑه 50 لک روپو نظرثانی شود ده. فنډز کې وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان د 15 کروڑ روپو یعنی نیمه نه زیات روپۍ د خپل حلقې لپاره مختص کړي دي. باقی پاتې پیسو کې د ضلع ثوابۍ لپاره 8 کروڑه 10 لکه، کوز در تالاش بایپاس لپاره 8 کروڑه، لکه مروت لپاره 2 کروڑه، بنیر لپاره 4 کروڑه نه علاوه چیف منسٹر هاوس او سیکریټریټ سولرایزیشن 9 کروڑه 50 لکه، صوبه کې د وبخور کویانو سولرایزیشن 14 کروڑه، لوکل ګورنمنت 10 کروڑه، پی ډی ایم ای دفتر لپاره ځمکه او وداني جوړولو 1 کروڑ 50 لکه، سړکونو نه علاوه نور منصوبې هم شامل دي. د کوز در تالاش بایپاس لپاره 18 کروڑ روپۍ پکار وي چې 8 کروڑه ورکړی شوی دي او د تیمرګری بیوټیفیکیشن منصوبه ختمه کړی شوی ده. پته نه لګي چې د نورو ضلعو به څه حال وي. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدر.